नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बक़रा देम पारा योसल अध्यायम नंबर आयत तदी रुकू द मक्की रुकू सरा रबत और मुनासबत दादी कि बमक्की रुकू की उसूल द बिर बयान शु उस पदी रुकू की द बिर यनिदने के जुज़इयात जिक्र की पहागा जुज़इयातो द बिर की यौ जुज़ द रमज़ान रोजदा अल्लाह रब्बुल आलमीन पदी आयातुन की मोमिनानता दरोजे मुतअल्लिक़ द फर्जियत इरशाद फरमाई। दारोजा यवाजी द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प उम्मत बांदे फरज नदा बल्कि द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न उड़ान दी पनोर उम्मतुन बांदे हम रोजा फरज वा अगरची द रोजो पौरज की इख्तिलाफ हो। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना तर द नबी अलैहिस्सलाम पूरे पटोल पैगंबरान उम्मतुन बांदे रोजे फरज। आदम अलैहिस्सलाम बहर मियाश की दरे रोजी निवली च अय्याम बीज वर्त हुई दमियाश द्याल लसमा स्वर लसमा पिंजल लसमा या स्वर लसमा पिंजल लसमा शपाड़ समा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इब्तिदा की द रमजान द रोजी द फर्जियत न उड़ान द मामूल अय्याम बीज रोजी निवली। हजरत मुआज रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाई कि पबाजकिम द्री पीरी तब्दीली रागली दा दारंगी पर रमजान दारंगी परोजो कि हम द्री पीरी तब्दीली रागली दा इब्तिदा की नबी अलैहि सलाम बांदी पहारा म्याश की द्री रोजी निवल फर्जु सराद यवरजी द आशूरे या चिकला द रमजानुल मुबारक मुताल्लिक द आयातुन नाजिल शु दा मखनो द्रु रुजू फर्जियत मंसूब शु। लेकिन इब्तिदा की द रमजान पर रुजू के हम मोमिनान ते इख्तियार कया सड़ी रोजनी सी और कदरोजी पसे बांधी फितिया वर्ग इब्तिदा की इख्तियार। लेकिन कलची और पसी आयती करीमा नाजिल शु न दा इख्तियार खत्म शु। ब्याद्रेम पेरा नस खदागी मसले रागली दा कि रमजान मुबारक रोजा बजे मां तकड़ा तरके में पूरी बच्चे दा मुसलमान उदशवे नो तब द खुराक का इजाजत हो मुझे कलब उदशो द खूब न बाद बद या रोजा शुरू शो।
لیکن اللہ رب العالمین پرستنو آیاتونو سره دا مسله هم منسوخ کړه چې تر د ماښام پورې تاسو روژه نیسئ، ماښام نه صبح صادق پورې تاسو ته بیا اجازت دی خوراک څښاک پورې شي. نو د رمضان په د روژو په مسله کې درې پیرې تبدیلي راغلې. اوله پیره ایام بیض، بیا دا منسوخ شو، بیا اختیار منسوخ شو، او د هغې نه بعد ماښام نه بعد چې به روژه دوباره شروع کېده دا مسله هم منسوخ شو. نو په ابتدا کې د روژو متعلق ترتیب کړو، بیا الله رب العالمین د خپل دین هغه سهولت مؤمنانو ته ذکر کړي کہ یو مسلمان بندوی چې هغه رمضان المبارک په میاشت کې بیمار دی او د دا بیماری داسې ده چې دی دا روژې نشي نیولی، یا د روژو د وجې نه د دا بیماری ډېرېږي او یو مسلمان منځګزاره دینداره یو مستند ډاکټر درته ووایي چې ته دا روژې مه نیسه، نو دته اجازت دی چې دا روژې نه نیسي. خو ډاکټر به مسلمان وي چې روژه پیژني، منځګزاره به وي چې د روژې قدر احترام پیژني، او مستند به وي چې په ډاکټرۍ پوهېږي. چې داسې ډاکټر یو مسلمان ته وایي چې روژې مه نیسه، تا ته تکلیف پیلېږي یا ستا د زندګۍ خطره ده، نو په دا صورت کې بیا د مسلمان ته روژو تاخیر دا جایز دی. د دې د روژې وروسته کې کله چې صحت میلو شي بیا د روژې ونیسي. او بل کوم مسلمان چې مالدار دی، وس او طاقت د مال لري، نو په ابتدا کې دته دا اجازت و چې دی روژې په ځای باندې فدیه ورکړي. فدیه به څومره ورکړي؟ نصف صاع من بر، نیم صاع د غنمو چې د هغې نه په کم 2 سیره غنم جوړېږي، یا یو صاع د کجورو یا د اوربشو د دې سیزونو. دا روژې دا فدیه هغه چاته به ورکړي چې چاته زکات ورکولی شي. په ابتدا کې ترتیب کوو. نو د دې تفسیر مفسرین 2 قسمه دي. یو تفسیر دا کوي چې څنګه تاسو ته بیان شو چې مال ورسره شته نو دې فدیه ورکولی شي، او دیم تفسیر مفسرین دا کی لکه تفسیر جلالین کړي، تفسیر ابن حاتم کړي، نور مفسرین کړي چې په دې ځای کې وعلى الذين يطيقونه کی دا حمزه د سلب ماخذ د پاره چې یو مسلمان دې د روزي طاقت یې نشته، بیمار هم نه دی، کمزور دی، د دې د وجه روزه نشي نیولی، نو دی فدیه طعام مسکین فدیه به ورکړي. د مسکین د 2 ټیمه ډوډۍ به ورکړي، نو د هغه نصف صاع من بر او کم 2 کیلو غنم. یو مسکین ته به چې فدیه ورکړي نو نیمه به نه، داسې نه چې 100 نو 50 یو ته 50 بل پورا بولو. خو بیا هم الله فرمایي که روجې مونږ ولې د دې فدیې په ځای باندې ستاسو لپاره ډېره بهتره ده، ځکه د روجې چې کوم مقام او فضیلت دي هغه په فدیې کې تاسو نشئ حاصلولی. او بیا چې کله په دې رکوع کې دا 3 آیت کریمه نازل شو، د هغه تفسیر مطابق چې چا سره مال دولت شته او د روجې نیولو اختیار دی که نشي که نه نشي، هغه مسله بیا منسوخ شو. کوم مسلمان چې په هغه باندې د رمضان المبارک روزه راغله او دې روغ جوړ دی، مسافر یا بیمار نه دی،
دې بخا بخار او جنسي مخکنه مسله بیا منسوخ شو چې مالدار ته پک اجازه بیا الله جل شانه فرمایي چې تاسو باندې ما بل فضل انعام احسان دا کړی چې د رمضان المبارک په میاشت کې په تاسو قران کریم نازل حدیث مبارک کې راځي د رمضان مبارک د قران کریم او د الله پاک د کتابونو سره ډېر لوی نسبت دی ټول آسماني کتابونو صحیفه الله پاک په رمضان مبارک په میاشت کې نازل کړي اول د رمضان المبارک باندې ابراهيم عليه السلام ته الله پاک صحیفه ورکړي اور پشپغم د رمضان المبارک باندې موسی عليه السلام ته تورات ملو شو او په 12 د رمضان مبارک باندې داوود عليه السلام ته زبور ملو شو او په 13 یا 13 د رمضان باندې عیسی عليه السلام ته انجیل ملو شو او پسلی رشتم اشپا دا رمضان پسلی رشتم ورز دا رمضان مبارک باندې قرآن کریم اللہ پاک دا لوح محفوظ نا اسمان دنیا تا نازل کر او بیا دا غزینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پدر وشکالا کے لگ لگ نازل دا مسلمان فطرت او طبیعت پر رمضان کی دا قرآن دا تلاوت مبارک دیر شوق کی ذکر قرآن کریم در روزی سر ډیر تعلق نبی علیہ السلام ته چکل وحی راته په غار حرا کې نبی علیہ السلام روزی نیولې موسی علیہ السلام ته چې کوه طور کې تورات ملاویدل روزی یې نیولې عیسی علیہ السلام ته چې انجیل ملاویدل عیسی علیہ السلام هم روزی نیولې د روزو د قرآن سره ډیر به نسبت نو الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی دی پتا سو باندې روزي کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړی شوی په کسانو باندې چې وړاندې تاسو نو لعلکم تتقون د پاره دې چې تاسو تقوا اختیار کړئ روزي سره انسان قوت شهوانی او قوت غصبانی کمزوری کیږي انسان الله نه یریږي ډېر انسان کې درې قوت شهوانی واحشا نفس قوت غصبانی انسان غضب او غصه او عقل چې کله انسان روزه ونیسي د قوت شهوانی او غصبانی کمزوري شي او الله جل شانه ته توجه لري عام طور چې سړی کلم روزه نیسي که فرضی وي او که نفلی وي د انسان توجه الله ته ډېرېږي الله فرمایي چې روزي مې د باندې فرض کړې او یریږئ مه چې دا یوازې په تاسو دي نه په مخکنو پیغمبرانو مخکینو باندې فرض وي دې لپاره چې تاسو کې تقوا راشي او الله یره درکې پیدا شي ایاما معدودات څو ورځې د شمېر دا نه چې ټول عمر روزي دي بس د میاشت د رمضان روزي دي په تاسو باندې فرض فمن کان منکم مریضا فسرا سوچ غوی په تاسو کې بیمار خدا سي بیماری چې هغه ته مستند ډاکټر مسلمان وي چې دا بیماری د روزي منځ او کله اصل طبيعت خراب شو روزه ما ته کوم دا خبر نه لیکي و مجرم یا سرخوږی دي شو یا د تب شو ته چې مزه بیمار شو قران کې راغلي بیماری او بیماری غټه بیماری چې هغه ته روزه نشي دی داسې بیماری او علا سفر یاوی په سفر باندې سفر نه مراد سفر شرعي دی چې هغه اتصل وی خمیل دی او تقریبا 77-78 کیلومتر دی دونه فاصله کې د خپل کور نه لري یا د دې نه ډېر او کنه وی چې بس بدري می لبار شو بیا مسافر نه فعدت من ایام اخر پسو کی وی پتا سگی بیمار یا مسافر نو دی دشمیرو کی دا نور الوزو دا غروجی دی ننی سی خیال دی تقریب تی وطن و بیام کچرگونی سی اجر رازی وعلى الذین یطیقونه او پاکستان بانی چاگی طاقت دا مالدارے لری فدیت طعام مسکین
ندی ورکی فدیه د طعام د یو مسکین دا په صورت کې چې یطیقونه په معنا طاقت شي د مالدارې بیا ابتدایي د اسلام وحشي چې ابتدا کې مالدار ته اجازه ورکړه بغیر څه عذر روزه نسی نه نسی او فدیه ورکړي او یا دیم تفصیل وعلى الذين يطيقونه او باکسانو باندې چې هغه طاقت د روزي نیولون لري فدیه طعام مسکین پد لازم دا فدیه ورکول د طعام د یو مسکین د تبا طاقت ختم لکه سړی بوډا دي کمزور دي اگر چې نور جوړ د روزي دی وی نشي فمن تطوع خيرا پسچا چوکړه نیکی په خوشاله سره فهو خير له دارد د پاره بهتر ده اسمره صدقه پراتا سمره فدیه د هغه ډیر اور اجر دی وان تصوموا خير لكم او دا چې تاسو رجوع نسی تاسو د پاره بهتر ده ان كنتم تعلمون کچری تاسو پیږي شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاد رمضان هغه دا چې نازل شوی دی په دې کې قران کریم هدل للناس چې دا قران کریم هدایت دې ټول خلق لپاره وبينات من الهدى او واضح دلائل دې د هدایت والفرقان او د فرق د حق او د باطل په منځ کې یا والفرقان نازل شوی دی قران کریم چې هغه د حق او د باطل په اړه کې تاسو ته فرق راولي فرقان فارق بين الحق والباطل دا قرآن کریم فمن شهد منكم الشهر فليصمه پس راسو چه حاضر شستا سنمیاشت رمضان تا پس پکار دی چی دی روجه انیسی کم کسی مسافر و حاضر شد ومن کان مریض او علی سفر او آسو چغوی بیمار یا مسافر پا سفر باندی فعدت من ایام اخر پس دید شمیر کی دا نور رزو یرید اللہ بکم اليسرا اللہ پاکواری پتا سباندی آسانی ولا یرید بکم العسرا او نقواری پتا سباندی تنگی و تکلیف ولتکملوا العدتا او دا پارا دی چتا سشمیر پورا کئی ولتکبر اللہ علی ما هداکم او دا پارا دی چتا سولوی دا اللہ پاک بیان کی زکر چتا ستا اللہ پاک ہدایت کردی ولعلکم تشکرون دا پارا دی چتا ستا اللہ پاک نعمتون شکریہ ادا کئی دا روجو شمیر پورا کئی میاشت دا یو کم دیر شوا یو کم پورا کئی او کم میاشت دا پورا دیر شوا بیا پورا دیر پورا کئی باخد آمان